اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، زه نن یو خاص مقصد باندې خبره کول غواړم چې هغه زمونږ د یو خور د مسلمان خور خبره ده په هندوستان کې په بهارت کې د حضرت خوله رضی الله تعالی عنہ یاد راته تازه کړی دی. الحمدلله دغه رنګې نوجوانان دغه رنګې بیبیانې زمونږ انشاءالله پکار دي، دا رنګې جرأت زمونږ پکار دی. مړه مونږ له غیرت پکار دی یار. یو مسلمان خور د هغې دومره جرأت چې هغه د غونډو کافرانو په منځ کې روانه ده او هغه داسې وایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. نو افسوس خدا دی چې مونږ به کله ارمان راځي، مونږ به کله د الله په نوم باندې شهیدان کېږو یا مونږ به کله د الله په نوم باندې خپله قرباني ورکوو. او دغې خور د زما سلام دی، دغې خور د زما سلام دی. داسې موریانو ته دې سلام وي چې دغه رنګې نوجوانان او دغه رنګې نوجوانان پیدا کوي. الحمدلله ثم الحمدلله. خو غټ افسوس دا دی چې مونږ به کله جرأت او مونږ به کله همت پیدا کېږي چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس باندې او یا د مسلمانانو تپوس به مونږ کوو. بس د مسلمانانو راویښ شي، د دې خوب نه راویښ شي. تر کومه پورې به تاسو دې خوب کې پراته یي؟ د الله تعالی لپاره دې خوب نه راپاڅئ. او د پاکستان دی بېغیرته حکومت چې د څومره د فحاشیانې پیدا کړي دي او پیدا کول غواړي، دې ته به مونږ هرګز پرېږدو انشاءالله تعالی. او دا د پاکستان او د کالجونو د یونیورسټو د جینکو ته ویل غواړي چې وګورئ تاسو د اسلام چغې لګوئ، خو تاسو سرونه تور سرونو باندې سکولونو ته راځئ، کالجونو ته راځئ، یونیورسټو ته راځئ سرتور سره. او د هغې فیصله څه وه؟ هغې ویل چې بې حجابه دغه بې برکې به زنانه راځي کالجونو ته سکولونو ته. خو الحمدلله دغه نوجوانه چې کوم وه د هغې همت ته سلام دی.